یو ځل یو بل صحابي رالی، غریب صحابي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ستا سره ډېره زیاته مینه کوم. ویل څومره مینه کې؟ وی انی لاحبک الی من نفسی. وی یا رسول الله ته ماته د ځان نم زیات ګرانی، ځان هر چاته ګرانی. وی جی ته ماته د ځان نم ګرانی. بیا وی ومن اهلی، زما د اهل او عیال نم زیات ګرانی. بیا وی ومن ولدی، زما د بچو نم ماته زیات ګرانی. واړو واړو بچی هر چاته ګرانی. وی جی ماته د وړو بچو نم زیات ګرانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویل او ویل چې کله کور کې ناست ما او کله مستا یاد راشي نو بیا رانه صبر نه کیږي تر څو پورې مې جستا مخ نه لیدلې. بس دومره مینه مې ده نو چې کله را یاد شي نو چې څو پورې زه راغلی نه ما او ستا مخ مې نه لیدلې نو ما ته چې کوم دی چین نه راځي. بیا ورته نبي اسلام ویل ها. بیا ویل جي یو عرض لرمه، یو ګیله لرمه. وایي څه ګیله لرې؟ وایي جي دلته خو ستاسو زیارت کیږي، خو جنت کې خو به تاسو لوی لوی پیغمبرانو سره، لوی لوی خلکو سره به، لوی لوی ماڼو کې به. زه خو یو غریب یو ادنا عمل والا یم، زه به ډېر لاندې ما بیل پورشن کې، ته به بیل پورشن کې. نو یا رسول الله دنیا کې خو غم نشته، زما خواهش پوره شي، خو چې آخرت کې به زما دا خواهش ستا د دیدار څنګه پوره کېږي؟ غټ غټ جنتونه به تاسو یقین وکړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خبره کوله، د دې نه اول جبریل رالی. جبریل رالی رب کائنات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت باندې غیرت وکړو، د دې صحابي په مینه باندې غیرت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اے زما رسوله ته بخپل خپل روسته خوځې پهله د الله د مینې اظهار واورا چې دا سړی تا سره مینه کوي. الله د ده په باره کې آیاتونه نازل کړو من یطع الله والرسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله وی زما د قسم وی چې د دې صحابه په شان باندې کم قسم د الله اطاعت وکړو، د رسول اطاعت وکړو، دا کسان به د قیامت په ورځ انبیاء او شهیدانو او نیکانو خلکو سره زه یو ځای په جنت کې پاتې کوما. مینه داسې شی دی عزتمندو. یو صحابي مینه وکړه، پیغمبر جواب نو ورکړی، الله ورله آیاتونه راولېږل چې ستا پیغمبر سره دومره مینه ده نو د قیامت پر ورځ به ته پیغمبر سره نږدې. نو دیو جن عزتمندو د مینې په اعتبار سره به جنتونه تقسیمیږي، د نبی علیہ السلام سره به دغه ملاویږي، نزدېکت ملاویږي،